چې کله راوځي د کور نه نو په خپل ځان باندې پړونی اچوي، پړونی ځان پټوي، ټول جسم پټوي. په دې خوب دی او په دې غفلت دی یو زنانه او یو خور او یو مور دی نه ود کېږي چې زه بے پردګي کوم، زه حیا نه کوم، زه د پردې خیال نه ساتم او زه به جنت ته لاړ شم. حاشا وکلا مورې ته داسې جنت ته نشتله، جنت زمانه دی خو نشتله. خور حاشا وکلا که بے پردګۍ ته جنت ته لاړې نشتله. دا د حیادارو ځای دی، دا د عزتدارو ځای دی، دا د پاکو خلکو ځای دی، جنت د ناپاکو خلکو نه دی. او پاکواله دې ته نه ویل کېږي چې ستا جامه پاکي، ستا بدن پاکي، ستا جسم پاکي، نه، دا پاکواله نه غواړي، دا پاکواله د ایمان او د اعمالو غواړي. وای الله ته ځان پاک کوي څه مطلب؟ ولام بھائی پاکي جامې واچوي، پاکه ټوپۍ په سر کوي، سپین پټکې په سر کوي، نه، الله ته چې ځان پاکوي زړه د لوخه به انځي، دا به صفاکوي، دا به انځي، نو الله ته پاکي اعمال خپل دا رجستر به پاکوي، دا اعمال به الله ته پاکوي، نو بیا به تاسو پاکيږئ. نو چې دا الله په دون الله قیامت پر ورځ انسان لور کې وای دا والا تور شپه د میدان محشر کې چغه او باسه ها او مقرؤ کتابیه او دوی ته کنه چې دا زما عمل نامه ده، او د خلکو ته، او د خلکو ته په میدان محشر کې دا زما عمل نامه ده، دا زوم انسانوم کنه، زوم بندوم، زوم د الله بندوم، ما هم دغه رب عبادت کو راشه کنه، زما د عمل نامه اولولې ها او مقرؤ کتابیه راشه ولولې لکه زما د عمل نامه وګورئ، ما دا نیک اعمال کړی دي، زه دونه پاک راغلم الله ته، ما دونه اعمال راوړي. دا الله دی بنده ته وی لار شو په میدان محشر کې اعلان وکړه. دا اعلان چاته وکړه؟ هغه میدان محشر ته اعلان وکړه، انبیا پکې ناس دي، صالحا پکې ناس دي، اولیاء، اتقیا، د دنیا ټول علما، آدم علی السلام نه والا تر قیامت آخري امتی پوری ټول امتیان دا پکې ناس دي. او بیا رسول الله مبارک فرمایي چې دا به ټول ناس وي نو ناګهانه یو आवाज به وشي، دا خلک به داسې حیران شي، بیا به دوی ګوري اسمان طرف ته، ينظرون الى السماء چې زمونږ رب رااله، چې کله دوی وګوري اسمان نه به دروازه کولا وشي، دا ولني فرشتي اسمان فرشتي به راکوزي شي. ودا فرشتي چې کله راکوزي شي دا به دونه ډيري وي، دونه ډيري چې دا سونه میدان محشر کې د هغه آدم علی السلام نه ول اخري امتی پورې مخلوقات نه سي دا غوینه به داسې وای، ودا به داسې غیر چاپیره د انسانانو تاویش وی. دویم आवाज به وشي، دویم اسمان فرشتي چې کله راشي نو دا دویم اسمان دا فرشتي به د ټول انسانانو او د ولني اسمان د فرشتو نه سیوای. وهكذا د دریم اسمان سلورم پنځم شپږم د ووم اسمان فرشتي چې کله راکوزي شي د شپږ وړو اسمانونو د فرشتو او د دنیا د ټولو انسانانو د مجمع نه به داسې وای غیر چاپیره به ورته ودرېږي. دلته به الله رب العزت راشي حساب کتاب به شروع کړي. رسول الله مبارک فرمایي د دنیا د ورځې په مقدار، د دنیا د ورځې په مقدار د قیامت ورځ نه او 50,000 کاله ده، په نیمه ورځ کې به الله حساب کتاب وکړي. دلته به الله یو بنده ته وای دا والا ستا عمل نامه ده، د دوه لوی مجمع ته لاړ شه فیقول ها او مقرؤ او یا ورته دا زما عمل نامه دا راشه ولولې وګورئ دا ما اعمال کړی دي، دونه پاکواله الله رب العزت غواړي، دا په بے پردګۍ او په بے حیاي نه کی.